خو داسې خلک هم په دا پنډال کې اوس هم ناست دي او په مختلفو موقعو راغلي دي چې هغو سره ذاتي د چا ورور د چا پلار د چا ماما د چا خورې شهیدان شوي دي ناحقه قتل شوي دي ورک شوي دي او په جیلونو کې اچول شوي دي بې عزتي شوي دي ما ته دا هم یاد دي چې په دا کجورۍ کې د یوې کورنۍ تقریبا د 100 کسو نه زیات د دیوال مخې ته په لاین کړی شوي دي اوس سپایانو ته حکم شوی چې شوټ یې کړو دا د بھارت د انډیا ایجنټان دي ځکه چې د سپایي مضمونه خو یوه خبره راځي چې دا وطن خو د پښتنو دی د مسلمانانو دی د اپریدو دی خو دا چې ما له حکم راکوي چې دا څه ګناه باندې وي نو ګناه یې دا وه نامه یې پیدا کړې چې دا د هندوستان ایجنټان دي او شوټ یې کړو داسې واقع په وزیرستان کې په باجوړ کې په مومندو کې په ورزګو کې په هره علاقه کې پیښې شوي چې شمار یې بې شماره دي خو دا شمار یې په څه نه څه حده پورې د دغې پښتون جرګې یا پښتون عدالت جرګې په هغه خپلو اعدادو شمارو کې راغونډ کړي دي په هغو نشر کړي دي خلک یې پرې پوه کړي دي دا ظلمونه چې ما څومره په تاریخ کې کتلي دي په یوه ملک هم د خلکو سره حتی چې فلسطین کې او په برما کې د هغو سره هم نه دي شوي لکه کوم ظلمونه د پښتنو سره شوي دي موږ تر اوسه پورې عزیزانو خپل زخمونه جوړو خپل زخمونه څټو د دغو نه د راوتو دپاره د موږ سره صرف یوه لیار وه هغه لیار دا وه چې پښتون دی په کم از کم ایجنډا باندې په لږو نکاتو باندې چې څومره دو وس کېږي چې اتفاق راتلی شي په دومره نکاتو د پښتون راغونډ شي او په هغه د اتفاق وکړي او هغه د ودرېږي په هغې باندې نو عزیزانو څه شپه ده چې موږ د ځان سره زیاتي بار بار یادوو په دا مسایل نه حل کېږي د مسایلو د حل دپاره چې کوم دی اول دا چې څوک مې قتلوي څوک مې تباه کوي څه ظلم راسره روان کړی مدعي پېژندل دي او مدعي الله فضل باندې چې په دا جرګه کې وپېژندل شو مدعي معلوم شو ظلم ولې راسره کوي د ظلم وجه معلومه شوه اوس د موږ سره دوې خبرې پاتې دي یو د پښتون اتحاد راغونډول او بل چې کوم دی د عملي قدم پورته کولو لایحه عمل دا دوه شیان پاتې دي په 23 نقطو چې په هغه کې د هرې ضلع د ټولو خلکو تجویزونه شامل وو ما چې کوم تجویزونه وړي وو ما ځان له تجویزونه نه وو د خیبر تجویزونه وو او په خیبر چې څه تیر دي د خیبر چې کومې مطالبې دي د خیبر د ولس چې کوم مشکلات دي هغه ټول موږ تجویزونو کې لیکلي وو او داسې د هرې ضلع والا هلته چې موږ لاړو و د 80 کسه چې تاسو یې بار بار یادوئ دا راغونډ شول و زه په منځ کې ته یوه خبره کوم چې ما انتخاب چې کوم دی تاسو باور وکړو چې نه مې دغې لپاره لابینګ کړی و نه مې کله د خواهش اظهار کړی وی و نه ما ځان کاندید کړی وی خو د تاسو یو جهان مننه په دا چې دا ډېره لویه ذمهواري ده چې ما په اوږو باندې تاسو په ما اعتماد وکړو انشاءالله چې زه به همیشه دا کوشش کوم چې داسې اعتماد په چا وشي څوک وکړي خلک هغه بیا د ځان پاتې نه شي دا د ولس شي د ما یوه لمحه چې کوم دی اوس د ما د ځان نه ده دا د ولس ده دلته به خپل ژوند پرېږدی او د ولس ژوند غم ورکولی نو په هغه ځای کې چې کوم دی ما هلته خپل کوشش وکړم چې اختلافي خبرې دا په ځای ته پرېږدو او متفقه خبرې راواخلو او همداسې وشول چې اختلافي خبرې فیالحال په ځای پرېښوې او متفقه خبرې چې د 23 نکات دي دا متفقه خبرې وې خو دا یوه نقطه دومره جامع نقطه ده چې د ډېرو خلکو چې اوس کومې مطالبې او کومې خبرې کوي دا ټولې پکې نغښتې دي په دغو 23 نقطو کې په سر کې چې کومه خبره ده یوه خبره هم تر هغې پورې نه کېږي چې په وطن کې د امن نه وي نو د ټولو نه سر خبره چې کوم دی مونږ په دا وطن کې مونږ د امن قیام غواړو ها مونږ تاسو خو ډېر شی نه غواړو د امن قیام هم غواړو بندیان دم آزاد شي
د شهیدانو حساب کتاب دا وشي لیستونه هم جاری شي هغه خلک چې بندي شوي دي هغه زر نه زر راخوشي شي خو چې کم نشته یې سره دغه لیستونه جاری کا چې هغه خلک زړی صبر شي نور چې څه شوي دي حساب کتاب بیا په خپل وخت کوو خو دا خو موږ دا خو د په وس کې ده چې ویجلي دي مړه دي نه لیست جاری کا چې کورنۍ تسلي وشي چې دا خلک بس نور انتظار ورته نه کوي نور حساب کتاب هو دا دنیا کې چې اوسېږو سره نو حساب کتاب ورځ به انشاءالله چې موږ تاسو دغه دنیا ظلمونه په دا دنیا کې راځي انشاءالله